د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ کیسه. د حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د تر زوی او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حقیقي رور وو. اول خو دا ټوله کورنۍ او خاندان بلکې آل اولاد صحابت کرام شجاعت بهادرۍ کې ممتاز اوچت وو او دی خو حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ به مسکینانو سره خاص تعلق ساتلو او زیاته ناسته پاسته به یې غریبانو سره وه. د کافرانو د تکلیف نه تنګ شو نو اول یې د حبشې هجرت وکړو. کافران ورپسې هلته هم لاړل نو د نجاشي په دربار کې خپله صفایي پیش کړه چې د هغې کیسه د اول باب 10 نمبر کې تېره شوه. د هغه ځای نه واپسې باندې د مدینې منورې هجرت وکړو او د موته غزا کې شهید شو چې د هغې کیسه د راتلونکي باب په ختم باندې راځي. د ده وفات په خبر نبی علیه الصلاۃ والسلام د ده کور ته غمرازۍ دپاره تشریف یوړو او د ده زامن عبدالله او عوان او محمد یې راوغوښتل. دوی ټول کم عمره وو. د دوی په سرونو یې لاس راښکو او د برکت دعا یې ورته وکړه. په ټولو کې د پلار رنګ و خو عبدالله کې د صحاوت صفت ډېر زیات و. په دې وجه د ده لقب قطب د صحاوت قطب و. د 7 کالو په عمر کې نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم نه بیعت یعنی لاسنیوه وکړه. چا د عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنہ حضرت علی کرم الله وجهه ته سپارشي بوتلو. د ده په شپارس د هغه کار وشو. بیا هغه کس د نذرانې په طور 40,000 روپۍ ده ته راولېږلې. دوی واپس کړې چې موږ خلک خپله نیکي نه خرڅوو. یو وارې چېرته نه 3,000 روپۍ نذرانه کې راغلې هم هغه مجلس کې یې تقسیم کړې. یو سوداګر ډېر شکره راوړه خو بازار کې هر څه نه شوه. هغه سره فکر او غم شو. عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنہ خپل کار کوونکو ته ووی چې ټوله شکره د ده نه په بیه واخلئ او په خلکو کې مفته تقسیم کړئ. د شپې چې په قبیله کې څوک میلمه راتلو هغه به د د کور خوراک څښاک هر قسمه ضرورتونه پوره کول. حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ یو جنګ کې شریک و. یوه ورځ خپل زوی عبدالله ته یې وصیت وکړو چې زما خیال دا دی چې نن به زه شهید کېږم، ته زما قرض ادا کړه او پلانې کار وکړه. دا وصیتونه یې وکړل. هم هغه ورځ شهید شو. زوی یې د قرض حساب ولګاوه نو د 20,00,000 روپو وې او قرضه پرې دا رنګې شوې وه چې ډېر امانتدار مشهور و. خلکو به خپل امانتونه ډېر زیات ورسره ایښودل. ده به ورته وفرمایل چې د ایښودو ځای خو ما سره نشته، دا رقم دی په ما قرض دی، کله چې تا ته ضرورت شي نو اخلی. دا به یې ورته ووی. هغه مال به یې صدقه کړو او دا یې هم وصیت کړی و چې کله څه مشکل در پیښ شي نو زما مولا ته وایه. عبدالله رضی الله تعالی عنہ وایي چې زه په مولا پوه نه شوم. ما ترې تپوس وکړو چې ستاسو مولا څوک دی؟ وی فرمایل الله تعالی. دغسې حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ ټوله قرضه ادا کړه. وایي چې کله به څه تکلیف پیښ شو ما به وی ای د زبیر مولا فلانې کار نه کېږي، هغه به فوراً وشو. د عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما یو ځلې عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنہ ته ووی چې زما د پلار د قرضې په فهرست کې ستاسو په ذمه 10,00,000 روپۍ دي. وی فرمایل چې کله دې خوښه وي واخله. دې نه پس معلومه شوه چې ما نه غلطي شوې وه. زه دوباره لاړم، ورته مې ووی چې هغه خو ستاسو د هغه په ذمه دي. وی فرمایل چې ما معافي کړئ.
ما ورته وویل چې معاف کول نه غواړم. ویې فرمایل ښه ده چې کله تا ته اسانه وي نو راکړه. ما وویل چې د دې بدله کې ځمکه واخله، د غنیمت په مال کې ډېره ځمکه راغلې ده. عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنه وفرمایل ښه ده. ما یوه ځمکه هغه ته ورکړه چې د معمولي حیثیت وه، اوبه وغیره هم په هغې کې نه وې. هغې فوراً قبوله کړه او غلام ته یې وویل چې په هغې ځمکه کې جاینماز وغوړوه. هغه جاینماز وغوړاوه، 2 رکعته لمونځ یې وکړو او ډېر ساعت پورې سجده کې پروت و. د لمانځه نه چې فارغ شو، غلام ته یې وویل چې دا ځای وکنه. هغه کنستل شروع کړل. د اوبو یوې چینې د هغې ځای نه جوش ووهلو. پیدا کې لیکي د دې حضراتو صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم سره دا او د دې قسمه څیزونو کوم چې په دې باب کې لیکل شوي دي څه لویه خبره نه وه. د دې حضراتو عام عادتونه هم داسې وو.